نن به خبره کوو په آنلاین فراډ باندې. نن سبا ډیر زیات سکیم روان دي، ډیر زیات آنلاین فراډ روان دي د ډیرو ملګرو سره، او خاص کر زمونږ د پښتنو غریبانو ملګرو سره، کوم چې په سعودي عرب کې او په بارو ملکونو کې محنت مزدوري کوي او په ډیر مشکله سره پیسې ګټي. هغوی سره ډیر سکیمونه روان دي. هغوی کوشش کوي چې یاره مونږ چېرته شارټ کټ استعمال کړو، دغه شارټ کټ په لالچ کې د هغوی سره ډیر غټ سکیمونه وشي، غټ نقصانونه هغوی ته ورسي او د هغې سره آنلاین فراډ وشي. یعنې مخکې داسې زمانه وه چې تاسو سره به داسې پریکټیکل فراډ کېدو، یعنې چا به خپل ټیکسي کې یوړی یا به سره چا داسې براه راست څه نشه درکړه، داسې څه قسمه مسله به وشوه. خو اوس تا سره داسې یو آنلاین فراډ کېږي چې هغه که تا سره پیسې جیب کې نه وي، نو ته به په هغې پسې قرض پیسې رالې، ملګرو نه به رالې، چا نه به راخلې، خو هغې ته به لېږې. هغه تا له یو داسې لالچ درکړي، په یو داسې طریقه تا له هغه لالچ درکړي چې په هغه طریقه باندې بیا ته په هر حال هغې ته هغه پیسې لېږل غواړې. او چې کوم به مخکې پریکټیکل تا سره کوم سکیم کېدو، کوم دوکه به سره کېده، نو هغه خو به چې ستا جیب کې څه و نو هغه به یې درنه ووایي. نو هغه خو بیا دونه وه چې زه خیر و هغه جیب کې چې د سړي سره څه وي هغه خو د سړي خپل وي، خو دا داسې چې کومې دوکې کېږي، کوم سکیمونه کېږي، نو دا د داسې کسانو سره کېږي چې د دې نه خو په ډېرې غټې حساب باندې پیسې ووایلی شي، هغه پیسې هم بیا دوی په قرض راغستې وي، نو د هغې وجې نه دې ته ډېر غټ مشکلات پیدا شي. زه به تاسو سره ملګرو یو ویډیو شیر کوم د خپل ملګري، هغه زما یو ملګری دی په سعودي عرب کې غریب مزدوري کوي او د هغه سره داسې یو آنلاین سکیم شوی دی. بل به زه تاسو سره یو سکرین شاټ دلته شامل کړم په دې سایټ باندې. اکثر په فیسبوک باندې، انسټاګرام باندې یا نور چې د سوشل میډیا کوم سایټس دي په هغې باندې مختلف خلک چې زیاتره هغوی ځان د یورپ کنټري وغیره امریکا سره تعلق ساتونکي شو کوي، نو ممکن چې پاکستاني وي یا داسې خواوشا چې زمونږ کوم همسایه کنټریز دي د هغې وي، هغې ریکویسټ یې وکړي، تاسو هغه ریکویسټ اکسپټ کوئ، بیا تاسو سره په انباکس کې مختلف داسې آنلاین بزنس د آنلاین روزګار په باره کې تاسو سره مختلف ډیټیلز تاسو سره شیر کړي او تاسو په هغه لالچ کې راشئ، د هغې سره څه پیسې ورکړئ، هغې له څه آنلاین پیسې ورکړئ، هغې تاسو له بینیفټ هم درکړي، پیدا هم درکړي، میاشت نیمه، شل ورځې، 2 میاشتې، خو د هغې نه پس بیا ستاسو سره یو آنلاین فراډ وشي او ستاسو نه داسې پیسې ووایلی شي. نو زه سره نن د یو ملګري ویډیو شریکه کوم، د هغې نه پس به بیا راځو ویډیو سایټ ته او بیا به په هغې باندې مختلفې خبرې کوو، خو د ملګري دا ویډیو اول وګورئ چې په دا ملګری څه وایي او ده سره څه شي. تاسو ته ویډیو ریکارډ کوم کنه، دا یو سی براوزر دی، ټیک ده. په دې براوزر کې دا لینک دی، چې دا زه کلیک کوم په دې باندې ډایرکټ زما آی ډي کولاویږي. صحیح ده جی، دا زما آی ډي ده حفیظ الله. دې نه چې زه اوس پیسې وډرا کوم وباسم یې د باینانس ته که نه جي، نو چې دا زه ووهمه دې کې اوس زه ورکړم مثال کې $3,3503 چې دا ته زه وډرا کوم، دا اوکې کوم که نه جي، نو ماته دا راځي یو نیډ ټو کمپلیټ 25 که نه جي، 25 آیټم وایي پوره که. نو دغه دی، دغه مسله ده که نه جي، نه وډرا کېږي. لکه ما اوس 23 پوره کړي دي او 25 پوره کول غواړي. لکه دا اوس زه اول په دې دغه باندې وم، وی آی پي 1 کې وم، بیا وی آی پي 2 ته شوم، بیا قصه 3 له لاړه. نو اوس چې زه په دې 3 کې نور دغه کوم، دا ماته وایي چې ستا سره پیسې نشته. دا وینئ که نه، وایي تا سره پیسې نشته، ته یې څه آیټم دي وایي دا دغه پوره که، 50 پوره که چې دغه شي، تا ته ستا پیسې میلاو شي. او د دې ځای نه دا سبمټ کول غواړي د دې ریکارډ نه. 4870 ډالر غواړي. نو تاسو لږ دغه کوئ، معلومات یې وکړئ که نه چې څنګه چل دی، بیا ما خبره کوئ. تاسو به ملګري دا ویډیو کتلی وي، دا زما یو ملګری دی په سعودي عرب کې پاتې کېږي، غریب د هلته ځان له محنت مزدوري کوي. ده سره داسې سکیم شوی دی چې دی له چا آنلاین چا سره میلاو شوی دی، هغې ځان چې کوم دی نو یورپ کنټري والا، یعنې ده ته شو کوي چې زه یورپ کنټري کې پاتې کېږم او د یورپ کنټري اوسېدونکی هم یم. نو هغې دله یو آنلاین آی ډي جوړه کړله، دله یې په پاسپورټ جوړه کړې ده، دله یې د هغه سعودي عرب په اقامه باندې جوړه کړله، دغه ټول ډیټیلز یې له ده نه اخیستي او دله یو آی ډي جوړه کړله. په هغه آی ډي کې د خپل نوم وغیره ټول تاسو به دا ویډیو کتلي وي، دا شو کړي دي او هغه له یو آی ډي تیاره کړې شوې ده. په هغه آی ډي کې به بیا زه تاسو سره هغه سکرین شاټونه هم شامل کړم په سایټ باندې. هغه د دغې آی ډي نه یو ځل $300 هم وډرا کړلي، یعنې $300 دې هم ویستي دي. د هغې نه پس لکه داسې مختلف تقریبا $900 پورې هغه ویستي دي. نو هغه ته دا پته لګېدله چې یاره ما $900 ویستل، نو دا سکیم نه دی، دا فراډ نه دی، دا دوکه نه ده، دا بلکل حقیقت بزنس دی.
هغه غریب ته دونه پته هم نه وه، ماته وایي چې په امازون مې کار شروع کړی دی او 9000 لګ ډالر تاسو به په هغه ویډیو کې کتلي 9000 ډالر مې ګټلي، خو اوس ویډرا کېږي نه. ما پوهېږم چې دا به څنګه ویډرا کېږي. چې د هغې موږ مختلف پته ولګوله، معلومات مو وکړل. نو دا چا ځان له یو ویب سایټ یو په یو اسانه طریقه باندې یو ویب سایټ جوړ کړی دی، یا داسې یو طریقه جوړه کړې ده چې مختلفو کسانو له داسې لالچ ورکړي د پیسو. نو اول د هغې نه ته ویډرا کولی شي. اوس دې غریب ملګري ته وایي چې یاره ته به هله ویډرا وکړې چې تا 23 شیونه خرڅ کړي دي، چې ته 25 نور خرڅ کړي او ته 50 شیونه برابر کړي، یعنې 50 ایټمز برابر کړي. نو د هغې نه پس به ته بیا د خپلې پیسې ویډرا کولی شي. د دې غریب وینا ده چې ما د دې نه مخکې 5000 ریال یعنې سعودي ریال 5000 قرض راغېستي دي او څه مې خپلې پیسې کړي دي او دا مې هغې ته لیږلي دي، او چې کومې مې ویډرا کړې وې هغه مې ورسره شاملې کړي دي، یعنې دغه 9000 لږ بږ ډالر ته جوړ شوي دي. نو په دې کې زما څه مزدوري ده، لکه کومه پیدا چې وي کمیشن چې وي څه کمیشن دی، او دا باقي زما خپلې پیسې دي چې په قرض مې راغېستې تقریبا پاکستانۍ 7-8 لک روپۍ جوړېږي، دا ما هغې ته لیږلي دي. اوس راته مزید وایي چې ته 5000 ډالر یعنې 4850 ډالر ته موږ ته نور راولېږه چې تا له موږ مزید ستا به دا 9000 ډالر اوپن شي کولی به چې دا به ته ویډرا کولی شي، او تا باندې چې دا بقایا 25 شیونه موږ خرڅ کړو. نو دا به چې کله تا خرڅ کړل نو د هغې نه پس به موږ ته د بقایا پیسې لیږو. نو ما ورته ویل چې خبردار چې نورې پیسې ونه لیږي، دا یو سکیم دی، دا یو فراډ دی، دغه شته پیسې خو درنه لاړې. خیر هغه څه په هیله بهانه چېرې ما سره نورې نشته، شته مې په قرض راغېستي. خو هغه غریب وایي چې دا هیلې بهانې ورته ما ډېرې زیاتې وکړې، خو هغه دا نه مني. وایي چې که ته داسې کول غواړې، بزنس کول غواړې، خو ټیک ده موږ ته دونه پیسې راولېږه، که نه کول غواړې نو بس ټیک ده ستا خوښه ده. نو د هغه غریب نه 7-8 لک والې شوي دي او تقریبا څه 5000 ډالر د هغه نه نور غواړي، نو 20000 ریال شو. 20000 ریال د پاکستان 17-18 لک روپۍ شوي. دا چې نورې غواړي چې موږ له راولېږه چې ستا دا شته 9000 ډالر هم اوپن شي، نو بس انسان یې لالچ کړی چې زه دا 9000 ډالر به راته دا میلاو شو 5000 ډالر نور ولېږه. خو ما وایي چې لکه کله هم 5000 ډالر ونه لیږي، دا یو سکیم دی او دا تا چې کوم بزنس دی نو دا نه امازون دی او نه داسې بل کوم ښکلی سایټ دی، دا ټول دوکه او فراډ دی. دا شته پیسې درنه والې شوي دي، که په څه طریقه واپس کولی شي خو واپس کوه، که نه شي واپس کولی. نو بیا چې نورې پیسې ونه لیږي که نه هغه به هم تا سره فراډ کېږي، دوکه به کېږي او هغه به ته مزید پساوېږي. نو هغه شته پیسې پې ما سټاپ کړې، خو دا ویډیو مې تاسو سره د دې لپاره جوړه کړه چې تاسو تمام چې څونه مسافر وروڼه یې، که هغه په پاکستان کې اوسېږئ، که هغه په بهرو ملکونو کې اوسېږئ، نو برای مهرباني چې چېرته هم داسې آنلاین بزنس چې کوم د هغې څه قسمه څه پیدا نه وي او هغه داسې یو معمولي سایټ وي او تاسو سره داسې بزنس شروع کړي او تاسو بیا په هغې کې فساو شئ، دوکه در سره وکړی شي، هغه پیسې درنه ووالی شي. نو داسې چې هېڅ قسمه د امازون نه علاوه چې کوم ښه سایټونه دي او هغه تاسو ته پته چې په پوره دنیا کې چلېږي، د هغې نه علاوه چې دا کوم شارټ سایټونه دي او په تاسو په یو ورځ 2 3 5 ورځو کې په هغې کې بزنس شروع کړئ او هغې نه ارنینګ شروع کړئ، نو پوهیږئ چې دا 2 نمبري ده. نو کله هم داسې سایټونو له داسې خلکو سره خپلې پیسې مه شیر کوئ. که بغیر پیسو نه هغه تاسو ته څه بینیفټ درکوي ټیک ده داسې کوئ، خو چې پیسې پکې ورکوئ نو داسې روزګار داسې بزنس چا سره مه شروع کوئ. دا 2 نمبري ده، فراډ دی. او دا زما د دغه ملګري سره شو دی، تاسو په دې ویډیو کې وکتل. نو دا ویډیو ما تاسو سره ځکه شریکه کړه چې تاسو ته هم پته ولګي او تاسو سره څوک داسې آنلاین فراډ ونه کړي. اوس مله راکړئ اجازت د لوی الله په امان.